اکثر خلک یو تپوس کوي مانه وایي ډاکټر صاحب زما خو وزن هم زیات نه دی او زه خو مانده م یم او بیا هم راته شوګر دی. نو دا څه چکر دی؟ اکثر خلک چې غټ وي نو هغوی ته شوګر وي او چې وزن یې زیات وي نو هغوی ته شوګر وي. اکثر ورته ډاکټران وایي چې وزن کم کوي، دا وکړئ هغه وکړئ. نو دا چکر څه دی؟ نو ګورئ ښه زه تاسو ته یو اسانه خبره کوم او تاسو به پرې ډېر پوه هم شئ. هغه کسان چې د چا وزن کم وي او هغوی ته شوګر وي نو د هغوی په وجود کې انسولین صحیح طریقې سره کار نه کوي یا پوره جوړیږي نه، او مونږ چې کوم خوراک کوو هغه زمونږ وجود ته یا زمونږ سیلز ته د رسولو دپاره انسولین ډېر ضروري دي. اوس که چېرې انسولین یا کم وي یا نري وي یا صحیح طریقې سره کار نه کوي نو دغه خوراک یا دغه چینی به زموږ وجود کې سیلز ته صحیح طریقې سره رسي نه. نو چې نه رسي ستا وجود ته طاقت به نه میلاویږي او ستا وجود به بیا وده نه کوي، نو کمزورتیا به خامخا راځي. دغسې اوس کوم خلک چې غټ دي د هغوی په وجود کې څه چل کېږي؟ د هغوی په وجود کې د انسولینو مقدار زیات وي. لکه څنګه زه اکثر تاسو ته وایم چې کوم د ورلډ هیلث ارګنایزیشن دی یا د صحت عالمي تنظیم دی WHO چې موږ ورته وایو، یا IDF دی انټرنیشنل ډایبیټیز فیډریشن، یا دغه رنګې ډایبیټیز UK دی، نو د دوی د ریسرچ مطابق هغه خلک چې د هغوی باډي ماس انډیکس زیات وي، BMI زیاته وي، په هغوی کې څه چلي چې د هغه کسانو ته شوګر وي. د هغوی ما څنګه تاسو ته وایي چې دا ریسرچ دی چې 90% خلک چې کوم دي د هغوی په وجود کې د انسولینو زیاتوالی وي، یعنی مطلب په هغوی کې اکثر انسولین ریزسټنس وي. څنګه زه اکثر تاسو ته وایم انسولین ریزسټنس څه شی دی، په دې باندې بلا ویډیوګانې زما موجودې دي، تاسو وګورئ تاسو ته به پته ولګي. په دې ځای کې چونکې موږ خبره کوو چې آیا غټ سړي ته یا چاته چې موټاپه وي یا BMI باډي ماس انډیکس یې زیات وي نو د هغوی هغوی ته ولې شوګر کېږي، یا مثال کم مانده خلک یې هغوی ته ولې کېږي. نو څنګه ما تاسو ته ووایي پای کې د انسولینو مقدار زیات دی، نو کوم خوراک چې مونږ کوو که نه نو هغه خوراک په زور باندې د هغې نه چیني اخلي او زمونږ سیلز ته یې دننه وړي. نو اوس مطلب دا دی چې ضرورت څومره دی د هغې نه مقدار چې کله زیات شي هغه زمونږ په وجود کې زمونږ په سیلز کې په فیټس کې بدلیدل شروع شي، یعنی په چربۍ کې بدلیدل شروع شي، او اکثر دغه چربي دغه وازګه چې کوم ده نو هغه زمونږ وجود غټول شروع کړي. نو دغه وجې دي. اوس که مونږ چېرې ځان په دې باندې پوهیو چې یاره د BMI چې کوم ده باډي ماس انډیکس چې کوم دی دا به مونږ ته څنګه پته لګي، زمونږ مطلب دا دی د شوګر مطلب مونږ به څه کوو څه به نه کوو. نو ګورئ دا خبرې صرف تاسو ته ستاسو ډاکټر کولی شي. په دې باندې هر سړی نه پوهېږي، په دې باندې صرف ستاسو د شوګر ډاکټر به پوهېږي چې هغه تاسو ته وایي چې اول خو دا معلومات وکړي چې آیا ستا شوګر د څه وجې نه دی، آیا ستا په وجود کې د انسولینو مقدار زیات دی د هغې په وجه باندې ستا شوګر دی، که ستا په وجود کې د انسولینو مقدار کم دی د هغې په وجه د شوګر دی. دا معلومات به تاسو ته ستاسو ډاکټر کوي. بل د هر سړي شوګر د وجه چې کوم ده دا د بل کس نه مختلفه ده، خو اکثر زمونږ په کلو کې خلک دا کوي چې بس دې دوی سره زه هم خوښ یم دا ته مه خوره. دا خبرې غلطې دي. د خپل یو کوم چې ستاسو شوګر ډاکټر دی هغه سره ملو شئ چې هغه تاسو په دې ټوله کیسه باندې پوهېږي چې شوګر څه شی دی، شوګر سره به مونږ څه کوو، څنګه به ځان بچ کوو. نو دا خبرې چې کله تاسو زده کوئ نو بیا به د شوګر نه ځان بچ کولی شئ. پاکستان کې دلته درویش ډایبیټیز ریسرچ انسټیټیوټ ستاسو په خدمت کې هر وخت حاضر دی. ستاسو د شوګر حوالې سره څه قسم سوالونه وي د هغې به زه کوشش کوم چې جواب تاسو په سوشل میډیا درکړم. په خپلو دعاګانو کې ما هم یاد ساتئ. الله دې وکړي زموږ څونه مشران زموږ د ټولو وفات شوي دي، الله پاک دې ټولو ته په جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي، او څومره هم چې د شوګر مریضان دي یا په نورو مرضونو کې مبتلا خلک دي الله پاک دې ټولو ته شفای کامله نصیب کړي. په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. والسلام.